السلام علیکم ناظرین. نن زه تاسو ته د ډنګي ماشي په باره کې یو څو خبرې کول غواړم چې د دې نه احتیاط او د دې متعلق اقدامات کوم ضروري دي. نو ډنګي وایرس اصل کې ډي ان اے وی ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 ټایپ 4 کې دا ته په سری باندې راځي. د دې ډنګي وایرس د ملیریا سره یو شان علامات دي، لکه دردونه په دې کې، دردونه په ملیریا کې، سخت دردونه په دې کې، سخت دردونه په جوړونو کې پاږي کې، د سترګو شاته درد په دې کې، د سترګو شاته د کومي درد ماشه ده چې د دې نه ځان ساتنه ډیره ضروری ده. غني لکه څنګه چې په برازیل کې په څه زمانه کې 23,74,522 کسان متاثر شو او په دنیا کې اوس هم سالانه 400 میلیون خلک د دې نه متاثر کیږي چې په دې کې په زرګونو او لکونو ته تعداد اوښتل چې مړه شوي دي. دا ماشه په اصل کې په 16 صدۍ کې د افریقې او د ایجپت په ځنګلاتو کې د شادوګانو د وجې نه انسانانو ته راغلی دی. په پاکستان کې لکه څنګه چې په دنیا کې تباهي ده، دغه شان په پاکستان کې هم په مختلفو وختونو کې دې ماشي خپلې حملې کړلې او زموږ ډېر شي خلک متاثره کړلی چې په 2020-21 کې د دې نه په پاکستان کې صرف 48,902 کسان د WHO د شمار مطابق متاثر شوي چې په هغې کې 1429 یعنې 1400 یو کم 10 مړي شوي وو. په 2022 او 2023 کې په پاکستان کې د دې نه 25,932 کسان متاثر شوي چې په هغې کې تعداد کم شوی او 62 کسان یعنې 2 کسان پکې وفات شوي وو. په 2023-24 کې د دې نه 1032 نه لږ سیوا کم او زیات په دې کې متاثر شوي دي، خو الحمدلله چې مړي کم شوي دي. په 2025 کې وس چې په دې کې 1620 کیسز تقریبا د ستمبر 25 پورې راغلي دي او نن سبا د پاکستان په دنیا کې 11 نمبر باندې دی. علامات د دې ډنګي ماشي دا دي چې کله په تا باندې دا علامات ښکاره شو، یعنې ستا بدن باندې مختلف قسم داغونه دي، ستا نه وینه د خولې نه یا د پوزې نه وځي، ستا یو زخم چې د شوی د هغې نه وینه نه ولدېږي، یا د الټۍ او قی درځي، یا د باندې دردونه شدید دي، زیات دردونه، یا دې په ګېډه کې درد دي، یا دې د ساه اخیستو دشواري پکې. نو دا علامې دي چې د دې مطلب دا دی په تا باندې د ډینګي یا د ملیریا اثرات دي. خو د دې نه مخکې چې ته کله علاج شروع کړې نو د ډینګي او د ملیریا د دواړو ټیسټونه دستیاب دي. نو ټیسټ به وکړې چې کومه تبه ده، ځکه چې که فرض کا د ملیریا علاج په ډینګي کې وشي نو دا خطرناکه خبره ده. هلته کې کلوروکوین استعمالیږي چې هغه ښه ګرمۍ پیدا کوي او د وینې نریوالی ښه پیدا کوي، وینه زیاته بهیږي. دلته کې پیراسټامول او کالفال استعمالیږي. نو مطلب دا دی چې په دې وخت کې به ډېر غټ فکر کوئ. په دې کې چې کله پلیټلیټس د 1 لاک نه کم شي نو دا بیا خطرناک صورتحال او ورو مریض خرابېږي. نو د دې وجې نه پکار دي چې پلیټلیټس موږ د 1 لاک نه د 4,50,000 پورې د 4,50,000 پورې وساتو. دوايانې په دې کې کالفال او پیراسټامول ټایپ پاوډر او دا ډیزاین دوايانې ډېرې ښې دي او اسپرین ټایپ پکې بدې دي. پکار دا ده چې په دې کې ویټامین B12، ویټامین C، ویټامین K د WHO د وینا مطابق زیات استعمال کړی شي او په زیات تعداد کې لیکوډ سیزونه وخوړی شي. 1923 نه دا ویکسین د ډینویکزیا او اوډینګا په نومونو کې دستیاب دي، د نه علاوه نور هم شته، خو دا پکې ډېر مشهور دي. دا ډینویکزیا د 9 والا د 16 سال د عمر پورې کسانو لپاره پکار دي او اوډینګا د 4 والا د 60 ساله پورې کسان او انسانان استعمالولی شي. اولنی ریسرچ په دې باندې SLU والا کړی و، سینټ لویس یونیورسټي SLU. دا د دې لپاره مشهوره ده چې دوی په ډینګي باندې ډېر بهترین او قابل عمل کار کړی و. په دې ډینګي وایرس کې احتیاطي تدابیر دا اختیارول غواړي چې په علاقه کې صفا ماحول وي او کپړې صفا وي، مچرداني وي، مچرمار سپری کم چې ماشي مړه کوي هغه سپریګان پکار دي او د دې نه علاوه په خوا او شا ګندګو، نالو، تالابونو
او ډنډو ځایونو کې او په کوم ځای کې چې اوبه ایسارېږي او وخې کېږي په هغې کې، نو دغه ځای د ډینګي دپاره محفوظ مقامات دي. د ډینګي په صفتونو کې یو صفت دا هم دی چې دا په نور ختو نه 2 غنټې وروسته او د نور پریوتو نه 2 غنټې مخکې دی قراریږي. یعنې د نور ختو نه 2 غنټې وروسته د ده بهترین ټایم د چیچلو دی. دی کوشش کوي په دې وخت کې دی ډېر تیزي. د ده مختلف شکلونه دي چې کله په بدن باندې تور سپین داغونه د عامه ماشوم یو خاص کې غټ دی، کله د په خېټه باندې سره نښي، کله په د باندې سره نښه مخې ته ومي او خوله کې یو ټیوب هم د ستنې په شانتې یو نری غونډه کې ټیوب وي لکه سړی و چې د په خوله کې ستن ده. دی ډېر چیچل په دغه وخت هم کوي، خو کله ناکله دی د شپې هم چیچل کوي. د شپې چې فرض کړه دی چیچل کوي نو د رڼا نه په پناه ځای کې لکه کوم طرف ته چې ستا په دې بدن باندې تیاری دی دغه ځای چیچي او دغه ځای باندې بیا نری نری پورې راوخیږي او ګرېږي. د دې نه علاوه د ډینګي شکلونه په دنیا کې نور هم شته چې پای کې ټایګر ډینګي هم ډېر خطرناک دی چې د هغې نه مرګ واقع کېږي او شکلونه هم بدل دي. خو زموږ په علاقه باندې چې کوم مشهور دي نو د هغې شکلونه دا ډیزاین دي چې دی د دې عامو نه یو خاص کې غټې داغونه یې پې، تور سپین داغونه یې پې، سره داغونه پې، د چا خېټه ډېره صحیح. دا ډېر د ما د مچر نه او د ما د ماشي نه کوم چې زنانه ماشی ورته ویلی شي دی د هغې نه زیات خورېږي. د ټول نه زیات متاثره کېږي چې او پازیټیو والا او نیگیټیو والا ګروپونو والا کسان د دې ته زیات ریزسټنس او امیونټي پاور نه، جبکې د بلډ A ګروپ والا دې دپاره ډېر ریزسټنس او امیونټي پاور لري. دا دنه ځان بچ کولو کې حکومتي ادارې، عوام او میشن دي جذبې پکار دي. ګنې نو د 2022 په شانتې لکه څنګه چې 7.8 میلیون د دې نه لا زیات کسان د دې نه متاثره شوي او حکومت پاکستان صرف په 2022-21 کې د دې دپاره 7.8 نواله د 7.9 مچردانو پورې په علاقه باندې تقسیم کړي دي. خو چونکې د میشن د جذبې د کمې او زمونږ د غفلت د لاسه په علاقه کې د سامان کمیږي او پیسې د نورو خلکو جیبونو ته ځي. که فرض کا پبلک اویرنس نه وي او میشن د جذبه نه وي نو د دې نه به خلک ډېر متاثره شي او د یو عذاب په ځای به بل عذاب راشي. لکه څنګه چې په سیلابي علاقو کې او په باراني علاقو کې د ډینګي او د ملیریا زیاته خطر نو دغه شانتې په 2025 کې سیلابونه هم راغلي او بارانونه هم ډېر شوي دي او د دې د ټول نه خصوصي میاشتې دي د جولای نه واله د نومبر پورې. په دې منځ کې د پیک وخت ده، په دې وخت کې د خپل چیچل ډېر زیات کوي او داسې نه چې خدای نه کړي په 2025 کې مونږه بیا هم د یو بل آفت مخې ته شو. لکه څنګه چې وړاندې په موږ باندې آفتونه شروع دي، څنګه چې وړاندې په موږ باندې عذابونه شروع دي، کله په یو شکل کې، کله په بل شکل کې، کله په بل شکل کې. نو خدا نه واسطه چې روان شکل د ډینګي او د ډینګي تبې په شکل کې شي، ځکه چې ډېره خطرناکه او ډېره تکلیف ده تبه ده. نو موږ ته پکار دي چې موږ هم د یو شهري په حیثیت باندې لکه څنګه چې حکومت مختلف وختونو کې اډرونه کوي او خپلو محکمو ته د پبلک اویرنس لپاره لیټرې لیږي، اگر که څوک پرې عمل کوي او که نه کوي. ځکه چې بعضې ځایونو کې مخې ته خبره پېښه شوې ده چې بعضې افسران خط ردي ټوکرې ته تاو کړي او هېڅ عمل پې ونه شي او د هغې په سلسله کې که هر نمونه معلومات تیالې نو هېڅ نمونه معلومات ځکه نه ورکوي چې هغه غوسه کړي نه وي. زمونږ د خلکو د ډېرو خلکو جذبې دا دي چې موږ سهار پاڅو او د ماسخوتنه پورې صرف د ځان په باره کې لګیا یو. نو زه به په دې باره کې یو شعر تاسو ته ووایم چې خدایه تل دې وي ژوندي خلک د کاره، خدایه تل دې وي ژوندي خلک د کاره او په تیارو کې چې عالم ته ښایي لاره او شملې پورته کامیابي په نصیب وي، شملې پورته کامیابي په نصیب وي هغه خلک چې د بل راځي په کار او بدنصیبه هغه خلک چې دا وایي، بدنصیبه هغه خلک چې دا وایي محمد صلاح الدین هسې وزګارو. د زمونږ ډېر نظریې دا دي چې موږ سهار پاڅو ماخوستنه پورې صرف چې څوک د کار خلک وي موږ وایي دا پیدا ځان له وزګار دي او په خپل تګ و دود کې په خپله دوکاندارۍ کې په خپله ذمېدارۍ کې مشغول یو. اگر چې د احادیثو په رڼا کې چې یو سړی سهار پاسي او د ماخوستنه پورې د مخلوق خدا سره ښه نه وکړي نو ګویا کې د تمام عبادات تمام ذکرونه کړلي خدای ګناهګار پاتې دی. زمونږ دیني پیغامات
خدا دی چې من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، چا چې یو سړی ژوندی کو، چا چې یو انسان بچ کو، نو گویا کې د تمام انسانیت بچ کو او د تمام قوم ژوندی کړو. نو د SLU سینټ لویس یونیورسيټي د تحقیق مطابق سره زمونږ په خپله موږ پکار دي چې د ادارو او د حکومت نه علاوه په خپله باندې خپل نالۍ، خپله کوڅه، خپله کوټه، خپل تالابونه، خپله علاقه صفا وساتو، ځکه چې دا زمونږ په اولینو فرایضو کې شامل دي. د پښتنو ته او تمام مسلمانانو ته دا درخواست دی چې په دې کې چونکې د دې SLU مناسبت سره هغه وایي چې د تحقیق دا دی چې د دې د بچاو د ټول نه غټ صورت دا دی چې خلک په خپل بچاو وکړي، ځکه چې هر ماشي ته رسېدو او هر ماشي مړ کول او هر ځای ته سپرې لګول دا ډېر ګرانه خبره ده. او که په موږ کې دا اویرنس نه وي او که موږ چونکې دا خپله ذمهداري ونه کړو، نو لکه څنګه چې دنیا ډېر د اپتونو سره د ډینګي یو آفت ته مخامخ وه، دغه شان به موږ خدا نه خواسته موږ بیا یو بل آفت ته او یو بل عذاب ته مخامخ شو. د دې خبرو سره زه ستاسو نه د ملاکنډ TV په سره اجازه غواړم. د الله په امان.